بسم الله الرحمن الرحیم. الروض الفائق فی المواعظ والرقائق په نوم باندې یو کتاب دی. بدی کې د بایزید بوستامی رحمه الله یو بهترین واقع نقل کړی ده. حضرت بایزید بوستامی رحمه الله د خپل وخت یو لوی بزرگ یو لوی عالم تیر شوی دی چې د ولایت کې هغه ته رب ذوالجلال ډیر لوی مقام ورکړو. یو ورځ مراقبه کوله او په دې مراقبه حالت کې رب ذوالجلال په زړه کې دته یو خبره واچوله چې ای بایزیده دیر سمعان یو مقام دی چې الته لاړ شه، الته د راهبانو د عیسایانو اختر دی او یو لوی مجلس په قایمیږي او په هغې کې شامل شه. چې کله د مراقبې نه فارغ شو نو دا خیال چې کم ذهن ته راغلی نو دا یو وسوسه وګڼله او دغه طرف ته توجه نه کړه. چې کله بیا شپه شوه نو خوب یې ولیدو چې یو فرشته راله او وی فرمایل چې ای بایزید دیر سمعان یو مقام دی الته لاړ شه. چې کله د خوب نه راویښ شو نو فرمایي چې زما په بدن باندې ړچ لګېدلو د دغه کلام د هیبت په وجه. چې کله سحر شو نو ما تیاری شروع کړه او د راهبانو چې کم لباسو امې واچولو او لاړم هغه مقام ته، په هغې کې شریک شو. کله چې د هغې اجتماع شروع شوه د عیسایانو او د هغې غټ پادري او مشر رالو، څه ټایم چې بیان شروع کولو نو د خولې نه کلمات نه راوتل، په بیان قادر نه. نو مریدانو ورته ویل چې حضرت مو خو دې دپاره راغلو چې ستا د کلام او د تقریر نه فیضیاب شو او څه علم حاصل کو، تاسو ولې جی بیان نه شروع کوئ؟ نو هغې وویل چې په تاسو مجمع کې یو رجل محمدي یو داسې سړی ناست دی چې هغه صحیح طریقې سره ایمان لري په نبي علیه السلام باندې. او زه د هغه نه یو څو سوالات کوم، کو چېرته سوالات او جوابات صحیح راکړل خو پرېږدو، او کو جوابات یې را نه کړل نو بیا به همدلته قتل کوو. مریدانو ورسره ومنله چې څنګه تاسو مناسب ګڼئ. نو هغې اعلان وکړو چې ای رجل محمدي تا ته مونږ د خپل پیغمبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واسطه درکو چې په خپل ځای باندې ودرېږه او مونږ د تا نه یو څو سوالات کوو، کو صحیح جوابات ترې راکړل نو ژوندی به دې پرېږدو، او کو جوابات ترې صحیح را نه کړل نو بیا به دې قتل کوو. په دې کې حضرت بایزید بوستامی رحمه الله په خپل ځای باندې ودرېدو او وی فرمایل کو چېرته ما تاسو ته تاسو د سوالاتو صحیح جوابات درکړل نو تاسو به الله باندې او د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ؟ نو ټولو ومنل چې بالکل مونږ به پې ایمان راوړو. نو په دغه وخت کې بایزید بوستامی رحمه الله وفرمایل اللهم انت الشاهد علی ما یقولون، یا الله دا کومه خبره او کومه وعده چې دوی وکړه په دې باندې ته ګواه اوسې چې کله زه صحیح جوابات ورکم نو دوی به په تا باندې او ستا په محبوب باندې ایمان راوړي. نو هغه سوالات شروع کړل چې دا راته ووایه هغه یو څه شیز دی چې دویم نه لري. نو بایزید بوستامی رحمه الله وفرمایل چې هغه رب ذوالجلال دی چې وحده لا شریک دی، ثانی نه لري، دویم نه لري. بیا سوال وکړو چې هغه دویم څه دی چې دریم نه لري؟ بایزید بوستامی رحمه الله وفرمایل وجعلنا اللیل والنهار آیتین، هغه دوه څیزونه شپه او ورځ ده چې دریم نه لري. بیا هغې تپوس وکړو چې هغه درې څیزونه څه دي چې څلورم نه لري؟ نو بایزید بوستامی رحمه الله وفرمایل هغه عرش، کرسی او قلم دی چې رب ذوالجلال دا اول پیدا کړل، دا درې څیزونه څلورم ورسره نه. بیا تپوس وکړو چې هغه څلور څه دي چې پنځم نه لري؟ بایزید بوستامی رحمه الله وفرمایل چې هغه څلور آسمانی کتابونه دي، تورات، زبور، انجیل او قرآن مجید. دا غټ کتابونه آسمانی څلور دي چې پنځم نه لري. بیا تپوس وکړو چې هغه پنځه څه دي چې شپږم نه لري؟ بایزید بوستامی رحمه الله وفرمایل چې هغه پنځه واړه وخته فرض شوي منځونه دي چې په هر مکلف انسان مسلمان باندې په شپه ورځ کې فرض شوي دي. شپږم مونځ پکې نشته، پنځه فرض دي.
بیا تپوس وکړو چې هغه شپږ څه دي چې اووم نه لري. بایزید بوستامي رحمه الله او فرمایل ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام چې رب ذوالجلال ځمکه او اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي. نو شپږ ورځې دغه مراد دي، اوومه پکې نشته. بیا تپوس وکړو چې هغه اووه څه دي چې اتم نه لري. نو بیا ورته حضرت بایزید بوستامي رحمه الله او فرمایل الذي خلق 7 سماوات طباقا، هغه اووه اسمانونه دي چې اتم نه لري. بیا تپوس وکړو چې هغه اته څه دي چې نهم نه لري. نو وی فرمایل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، د الله رب العزت عرش اوچتون کې اته فرشتي دي چې نهم نه لري. بیا تپوس وکړو چې هغه نه څه دي چې لسم نه لري. نو وی فرمایل وکان فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، هغه 9 کسان چې په ښار کې به فساد پیلاولو، فساد به جوړولو او د اصلاح نیت نو. نو هغه 9 کسان مراد دي چې لسم ورسره نو. بیا تپوس وکړو چې 10 کامله سم مراد دي. حضرت بایزید بوستامی رحمه الله او فرمایل فصيام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 کامله. هغه حاجی متمتع چې ځان سره هدی او حیوان نه بوتل قربانې د پاره، نو د باندې 10 روزې نیول ضروری دي. 3 روزې به د حج په ایامو کې الدنسی او 9 روزې چې کله دا خپل اهل او عیال ته را واپس شي نو دا بنسی. نو 9 اور 3 10 روزې دک نه مراد 10 تلک 10 کامله نه مراد دک 10 ورځې دي. به سوال وکړو چې هغه 11 دي چې 12 نه لري. نو وی فرمایل چې د دې نه مراد دا یوسف علی السلام هغه 11 رونه دي. انی رأیت 11 کوكبا، یوسف علی السلام فرمایي چې ما 11 ستوري ولیدل، مراد دغه 11 رونه دي، 12 نه. به تاسو وکړو چې هغه 12 دي چې 14 نه لري. نو وی فرمایل ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، هغه نه مراد 12 میاشتې دي چې 14 نه لري. به تاسو وکړو چې هغه 14 دي چې 14 نه لري. نو وی فرمایل د یوسف علی السلام خوب انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علی السلام فرمایل چې ما 11 ستوري خوب کې ولیدل او سپوږمۍ او نور می خوب کې ولیدو. نو 11 ستوري شو او 2 سره سپوږمۍ او نور، نو 14 شو، 14 نه لري. به تاسو وکړو چې هغه څه سيزونه دي، هغه 14 چې رب ذوالجلال د هغې سره خبرې کړي دي او دی وسره هم خبرې کړي دي. نو هغې ورته او فرمایل فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. هغه 9 اسمانونه او 9 ځمکې دي چې رب ذوالجلال هم سره کلام کړی دی او د ځمکو او اسمانونو دې سره هم کلام کړی دی. نو 9 ځمکې او اسمانونه نو 14 شو، 15 نه لري. بیا تاسو وکړو چې هغه کم قوم دی چې دروغ اوویل او جنت ته لاړل، او هغه کم قوم دی چې رښتیا اوویل او جهنم ته لاړل. نو دی ورته او فرمایل انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. د یوسف علی السلام رونو یعقوب علی السلام ته وویل چې موږ یوسف علی السلام دا خپل ساز او سامان سره پرېغوستو، نو بیا یو شرمخ رالو، یوسف علی السلام اوخوړو. دا خبره هغوی دروغ کوله. د دې دروغو باوجود هم رب ذوالجلال د هغې دپاره د جنت فیصله وکړه، ځکه په دنیا کې توبه وکړې وه. نو دروغ ویلو باوجود د دروغو نه چې کله توبه وکړه الله معاف کړل، د جنت فیصله وکړه. او هغه قوم چې رښتیا ویلي دي او جهنم ته لاړل هغه دا دي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یهودیانو دا عقیده ده چې عیسایان دا په حق دین باندې نه دي. دک شان عیسایان وی وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، عیسایان وی چې یهودیان په حق دین باندې نه دي. نو د دوانو خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده،
چې نه عیسایان په حق دین دي نه یهودیان په حق دین باندې دي. نو دا خبره صحیح کړې ده او د دې باوجود هم گمراه شوي دي او د جهنم فیصله شوې ده. به تاسو کړو چې د انسان په جسم کې هغه کم ځای دی چې په هغه کې د نوم اخودلو په وخت کې आवाज کیږي. بایزید بوستانی رحمه الله وتعالى فرمایل چې داغه د انسان په جسم کې د غوږ چې کله د نوم اخودل کیږي نو د په غوږ کې د تویل کیږي چې ستا فلانی نوم دی فلا ابن فلا. به تاسو کو چې وزاریات ذروا نس مراد دي. بایزید بوستانی رحمه الله فرمایل د دې نسلور هواګان مراد دي. به تاسو کو چې د حاملات وقرا نس مراد دي. وته او فرمایل د دینه مراد اوریز دي. به تاسو کو چې د جاریات یسرا نس مراد دي. نو وی فرمایل دا په دریابونو کې هغه کشته چې د الله په حکم باندې چلیږي او لانچونه دغه کشته مراد دي. به تاسو کو چې د مقسمات امران سره مراد دي. نو بایزید بوستامی رحمه الله او فرمایل د دینه مراد هغه فرشتي دي چې د 15 شعبان نواخله در روان 15 شعبان پورې په مخلوق کې رزق تقسیمي هغه فرشتي مراد دي. به تاسو کړو چې هغه سیز دی چې بغیر د روح نه سا اخلي، روح پکې نشته او سا اخلي. بایزید بوستامی رحمه الله او فرمایل والصبح اذا تنفس. الله رب العزت فرمای قسم می دی په سحر باندې چې کله سا واخلي. نو سحر روح نه لري او سا اخلي. به عرض وکړو چې هغه قبر کم یو دی چې ځان سره انسان په خېټه کې ساتل دی او ګرځي دوبه. نو فرمایل دا هغه قبر دی. د دې قبر نه مراد مې دی چې حضرت یونس علیه السلام تیر کړو او ځان سره 40 ورځې په اوبو کې ګرځولو. نو دې نه مراد هغه مې شو. به تاسو کړو چې هغه سلور سيزونه سدي چې نه د پلار د ملا نه راوتی دي نه د مور د خېټې نه راوتی دي. نو فرمایل پاره کې اولنې حضرت آدم علیه السلام چې بغیر د مور بغیر د پلار نه الله رب العزت پیدا کړ. دویم حضرت اما حوا علیه السلام چې هغه د حضرت آدم علیه السلام د غسه پختې نه الله را پیدا کړ. دریم د حضرت صالح علیه السلام هغه اوخه چې د کانی نه را پیدا کړ. سلورم د حضرت اسماعیل علیه السلام په فدیه کې چې کم ګډ راغلو هغه د جنت نه را لېږلی شو. نو دا سلور سیزونه داسې دي چې نه د پلار د ملانه او نه د مور د خېټې نه پیدا دي. به تاسو کو چې په مخ د ځمکه باندې پیل وینه د چا توی شوی وه. نو فرمایل د حابیل وینه توی شوی وه چې د هغه ورور قابیل قتل کړی. قابیل رو لګېدو نو حابیل یې قتل کړو. نو د په مخ د ځمکه اولنۍ وینه د حابیل توی شوی وه. به تاسو کو چې هغه څه څیز دی چې الله رب العزت هغه را پیدام کړو او به وام غوستو پھر خرید لیا به وام غوستو. نو فرمایل هغه د مؤمن نفس دی د مؤمن ځان دی. الله فرمای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. رب ذوالجلال د مؤمنانو نفسونه واغستل او مالونه واغستل په بدله کې ورله جنت ورکړو. به تاسو کړو چې رب ذل هغه څه دی چې الله رب العزت پیدا هم کړو او به وته بد ویل چې دا بد څه دی. هغه او فرمایل ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. هغه د خر आवाज دی. دا هم د الله یو مخلوق دی خو بیا هم د خر आवाज ته رب ذوالجلال بدترین आवाज ویل دی. به تاسو کړو چې هغه کم چیز دی چې رب ذوالجلال پیدا هم کړو او ډېر غټې ورته ویل غټ چیزې ورته ویل. هغه او فرمایل ان کیدکن عظیم. د ښځو مکر د ښځو چالاکي الله را پیدا هم کړه او بیا ورته ډېر لوی څیز هم ویل چې د ښځو مکر ډېر لوی دی. هغه څه څیز دی چې رب ذوالجلال را پیدا هم کړل او بیا یې په خپله سوال هم کړی دی. بایزید بوستامی رحمه الله او فرمایل چې هغه د موسی علیه السلام هغه عصا وه چې الله پیدا کړی هم وه او بیا یې سوال وکړو وما تلک بیمینک یا موسی. دا ستا په لاس کې څه دي ای موسی علیه السلام. بیا تپوس وکړو چې په ښځو کې د غونډو نه افضل ترین ښځې کمې یوې دي.
حضرت بایزید بوستامی رحمه الله او فرمایل پای کې اولنې ښځه د غونډو نه افضل حضرت حوا علیه السلام ام البشر، دک شان دویمه حضرت آسیه سلم الله علیها، درېمه حضرت مریم سلم الله علیها، څلورمه حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها، اور پنځمه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها. دا په ټولو ښځو کې افضل ترین ښځې دي. بیا عرض کو چې په ټولو کې افضل ترین دریا کومه یوه ده؟ نو وی فرمایل په ټولو کې افضل ترین سین اور دریای سیحون، جیحون اور دریای دجله اور فرات اور نیل، دا پنځه چې کوم دریابونه دا په ټولو کې افضل ترین دي. بیا تپوس کو چې په غرونو کې د ټولو نه افضل ترین غر کم یو دی؟ حضرت ورته او فرمایل چې کوه طور، په کوم باندې چې موسی علیه السلام د الله سره کلام کول. بیا او فرمایل چې په غونډو حیواناتو کې د غونډو نه افضل حیوان کم یو دی؟ وی فرمایل چې هغه اس دی، چې دا د جهاد دپاره یو آله ده. بیا عرض کو چې په میاشتو کې د غونډو نه افضله میاشته کومه یوه ده؟ نه حضرت او فرمایل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان مبارک میاشت دا په ټولو کې افضله ده. بیا تپوس کو چې په شپو کې د ټولو نه افضله شپه کومه یوه ده؟ حضرت او فرمایل لیلة القدر خیر من الف شهر، د قدر شپه ده چې په رمضان په آخري عشره کې راځي. بیا تپوس وکړو چې طامه څه ته وایي؟ طامه حضرت او فرمایل چې طامه دا د قیامت ورځ ته ویل کېږي. بل سوال یې وکړو چې دا کومه یوه ونه ده چې په هغې کې 12 شاخونه دي او په هر شاخ کې 13 پاڼې دي او په هر پاڼه باندې 15 ګلونه دي، چې په هغې کې 2 ګلونه داسې دي چې په نور کې راخیږي او 3 ګلونه داسې دي چې هغه په سایه کې راخیږي، چې کله د هر نور کوشي او هر طرف ته سایه راشي. نو وی فرمایل چې داسې ونه دا د کال سال چې د دې ونې نه مراد چې دا 12 شاخونه دي، د دې نه مراد 12 میاشتې دي، اور په هر شاخ کې 30 پاڼې دي، د دې نه مراد په هر میاشت کې 13 ورځې دي. دکه شان په هر پاڼه کې 15 ګلونه دي، د دې نه مراد چې په هر ورځ کې 15 منځونه فرض دي. او دا چې 2 ګلونه پکې په نور کې راخیږي نو 2 منځونه داسې دي، د مازدیګرې اور د غرمې منځ چې دا په نور کې ادا کېږي، او 3 ګلونه په سایه کې راخیږي نو 3 منځونه داسې دي چې هغه په سایه کې ادا کېږي، یو د سحر منځ، یو د ماښام منځ، یو د ماسخوتن منځ. بیا ترې هغې تپوس وکړو چې هغه کوم څیز دی چې د بیت الله شریف نه طواف کړو، حج یې کړو، حالانکې په هغه باندې نه حج فرض و نه طواف او نه په هغه کې روح و. نو حضرت او فرمایل د دې نه مراد د نوح علیه السلام کشتی ده چې د طوفان په دوران کې د بیت الله شریف نه د اوبو کې داسې تاوېده او چکر یې لګول. بیا تپوس وکړو چې الله څومره انبیا رالیږلي دي؟ حضرت بایزید بوستامی رحمه الله او فرمایل چې 1,24,000 کم بیش انبیا الله رب العزت رالیږلي دي. بیا تپوس وکړو چې بده کې رسولان څومره؟ بایزید بوستامی رحمه الله او فرمایل چې 313 رسولان پکې الله رالیږلي. بیا تپوس وکړو چې طم اور رم نه مراد څه دي؟ نو بایزید بوستامی رحمه الله ورته او فرمایل د دې نه مراد د حضرت آدم علیه السلام نه پیله چې به د مخ د ځمکه کم مخلوق آبادو، د هغې نه د طم او رم نه مراد هغه مخلوق دی. بیا وویل چې کله دا حیوانات آواز کوي، مثلا اوښ چې کله چغې وایي نو دا څه وایي؟ د ده مطلب څه دی؟ بایزید بوستامی رحمه الله او فرمایي چې کله اوښ آواز کوي دغه وخت کې دا کلمات وایي حسبی الله وکفا بالله وکیلا. دغه رنګې کله چې وی تیتر آواز کوي، تیتر، نو دا څه وایي؟ هغې او فرمایل دا وایي الرحمن علی العرش استوى. دکه شان کله چې دا بلبل چغې وایي دا څه وایي؟ هغې ورته او فرمایل فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون. دوی دکه کلمات وایي. مختلف قسم سوالات جاری و. بیا او فرمایل، بیا سوال وکړو
چې هغه څه څیز دی، هغه کم قوم دی چې رب ذوالجلال هغې طرف ته وحی لیږلې وه، حالان کې نه هغه انسان و، نه جنات و، نه فرشتې وې، بیا هم ورته الله وحی را لیږلې وه. ورته وفرمیل هغه د شهادتو مچۍ وې چې رب ذوالجلال وفرمیل واوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، چې ستا رب وحی وکړه د شهد مچو طرف ته. بیا ویل چې هغه څه څیز دی چې کله دا ورځ راشي نو شپه کم طرف ته ځي، دغه رنګې چې کله شپه راشي نو دا ورځ کم طرف ته لاړه شي. بایزید بوستامي رحمه الله وفرمایل الله اعلم، الله رب العزت په دې مسله باندې ښه پوهی دی، دا علم صرف اور صرف رب ذوالجلال سره دی، نه یو نبی له یو پیغمبر له ورکړی دی، نه یو مقرب فرشتې ته، نو د دې علم موږ سره نشته. چې کله دا سوالات ټول وشو، بایزید بوستامي رحمه الله ورته وفرمایل کو نور سوالات وي وکړه، نو ټول وویل چې بس نور سوالات نشته. وی اوس زما یو سوال دی تاسو نه، پادریانو ته وایي وی هغه څه څیز دی په دې مې پوهې کړه چې د اسمانونو او د ځمکو او د جنتونو کنجي څه شیز دی. نو چې کله دا خبره او دا سوال واورېد هغه پادري نو خاموش پاتې شو. نو خپل مریدانو ورته وویل چې تاسو دومره سوالاتو تپوسونه وکړل، دی جوابات درکړل، اوس دی یو سوال تپوس وکړو تاسو خاموش شوئ. هغې وویل چې جواب ما سره شته، خو لیکن کو جواب مې ورکړو نو تاسو به ما سره موافقت ونه کړئ. وی جي موږ د سره موافقت کوو، ځکه ته زموږ پیر او زموږ مرشد دی چې تا څه خبره هم کړې ده موږ سره موافقت کړی دی، په دې جواب کې به دې موافقت وکړو. نو هغې بیا وویل چې د اسمانونو د جنت کنجي او شابي چې دا هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله. چې کله دا کلمات ټولو دا کلمات ادا کړل، ټول مسلمانان شو په دغه ځای کې. د هغې نه پس همدغه ګرجه چې کومه وه ګرجه ختمه کړه او په دغه ځای باندې د رب ذوالجلال عظیم مسجد جوړ شو او ټول مسلمانان شو. نو بایزید بوستامي رحمه الله په برکت سره رب ذوالجلال هغه ټول عیسایان په هغه وخت کې اسلام کې داخل کړل. دا زموږ د اکابرینو زندگی وه او دغه علم او دغه تقوا وه. الله رب العزت موږ ته هم داسې علم، داسې عمل، داسې تقوا را نصیب کړي. والسلام.